بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الخامس والعشرون یعنی 15م درس، الدرس الخامس والعشرون یعنی 15م درس تمرین به حل کوو او د کتاب د سر نه 108 نمبر سبق دی. تمرین کې موږ له 2 سوال راکړي وي د پښتو نه عربي جوړه کړئ. یو طرف ته د پښتو جملې راکړي وای د دې نه به تاسو عربي جوړوئ، بل دویم سوال راکړی وای د عربي جملې هم درله درکړي د دې به تاسو د پښتو ترجمه کوئ. نو دا 2 سوالونه راله راکړي دي. په اول سوال کې وای دا د مؤنث دپاره دي، وای زه ځم، یو مؤنث ته هغه وای زه ځم. نو که مؤنث وي او که مذکر وي او هغه وای چې زه ځم نو انا اذهبو، انا اذهبو. سړی به هم وایي چې سړی وایي چې زه ځم نو هغه به هم وایي انا اذهبو، او که ښځه وایي چې زه ځم نو هغه به هم وایي انا اذهبو. نو دا اوس یوه ښځه ده هغه وایي زه ځمه. نو دا اوس څونه سبق چې دی دا ټول د مؤنث دی، د مؤنث باس دی. دې نه مخکې سبقونو کې موږ د فعل مضارع مذکر مفرد باس کړی دی، اوس دا د مؤنث شروع دی. نو یو مؤنث ته هغه وایي زه ځم انا اذهبو، بیا وایي زه ویم انا اقول، انا اقول یعنی زه تا ته څه ویم که نه، یو خو کتاب ویل دي که نه، بیله خبره ده. هغې ته انا اقرأو، انا اقرأو وی چې زه وی کتاب ویم نو هغه وی انا اقرأو، او که زه وی څه خبره ویم که نه، څه خبره کومه نو انا اقول، انا اقول زه ویم، انا زه اقول منه ویم. اوس وی زه کاپي کولاوم، همدغه مؤنث ته هغه وی زه کاپي کولاوم. نو انا افتح الکراسه، انا افتح الكراسه، انا زه افتح کولاوم الکراسه کاپي. ته کتاب وای، اوس ته یو مؤنث زه تاته ویم ته کتاب وای. نو انتی، انتا تا باندې زبر دا د مذکر دپاره یو، تا باندې دا زیر دا د مؤنث دپاره. که سړي ته وی چې ته وی نو هغه ته به وی انتا، انتا، انتا. ٹھیک شوه؟ نو انت تقرئین الکتابه، انت تقرئین، تقرئین مؤنث دپاره تقرئین راځي او د مذکر دپاره تقرأ راځي. زه اوس ته یو سړی زه تاته ویم انت یعنی ته سبق وې، ته کتاب وې، نو زه به تاته ویم انت تقرأو، انت تقرأو الکتابه، انت تقرأو الکتابه، انت تقرأ الكتابه. او د مؤنث دپاره تقرئین الکتابه راځي، د سړي دپاره تقرأ الکتاب راځي او د مؤنث دپاره تقرئین الکتابه. ته یو مؤنث زه تاته وایم انتی تقرئین الکتاب، ته کتاب وایې، ته کتاب لولې، ته وایې کتاب. نو انتی تقرئین الکتاب، انتی تقرئین الکتاب، ته کتاب وایې. اوس که ته یو مذکر یې او زه تاته وایم چې ته کتاب وې نو هغه دپاره به وایي انت تقرأ الکتاب، مذکر دپاره انت تقرأ الکتاب او د مؤنث دپاره انت تقرئین الکتاب. ٹھیک شو جی؟ ها فاطمه زی، فاطمه زی. نو فاطمه تذهب، فاطمه تذهب، فاطمه زی. زینب راضی، زینب تأتی، زینب تأتی، تأتی معنی ده راضی او تذهب معنی ده زی. نو زینب تأتی، زینب راضی. او سعیده، سعیده یوه جینۍ ده هغې ته وایي ته لاړه شه، ته ځه، ته ځه. نو هغې ته وایي سعیده ته لاړه شه یعنی ته ځه. سعیدتو، سعیدتو اذهبي، اذهب چې سړي ته وایي ته لاړ شه نو هغه ته به وایي اذهب، او که ښځې ته وایي چې ته لاړه شه نو هغې ته به وایي اذهبي. نو دا د امر صیغه ده. نو د مذکر دپاره اذهب ده، مذکر دپاره اذهب، اذهب، اذهب. او د مؤنث دپاره اذهبي دی، دا اذهبي. د مذکر چې کم مذکر ته حکم کې چې ته لاړ شه نو هغې سره به دا یا نه لګي، او مؤنث دپاره ورسره دا یا لګي. دا د مذکر او د مؤنث د امر د صیغې پهچان دی چې د مذکر ته امر کې نو هغې کې به دا صرف با ساکن وي او مؤنث هغې کې به دا یا ساکن هم ورسره وي. ټیک شوه؟ اذهبي، اذهبي دا با باندې به کسره واچې. نو سعیدتو اذهبي، سعیده ته لاړه شه. اوس ورته نعیمه ده، نعیمه، نعیمه یوه بله جینۍ ده د هغې نوم دی. نو هغې ته وایي چې ته پکې کولاو که. نو نعیمتو افتحي، افتحي که سړي ته وایي چې ته کولاو که نو افتح المروحته، نو افتح المروحته. او چې مؤنث ته وایي نو افتحي المروحته. مؤنث هغې سره د امر صیغې سره به یا لګي، د مذکر د امر صیغې سره به یا نه لګي. نعیمتو افتحي المروحته، افتحي المروحته. نعیمه افتحي ته کولاو کا المروحته پکې، یعنی پکې ولګوه، پکې کولاو کا. او کینا نو چې سړي ته وایي ته کینا نو هغې ته به وایي اجلس، اجلس. او که ښځې ته وایي چې ته کینا نو هغې ته به وایي اجلسي،
او چې واو ورسره او معنا ده د واو معنا ده او نو وجلسی او تکینا دغه مؤنث ته وایي تکینا او بیا ورته وایي کتاب وایا وقرئی الکتاب دا واو ورسره دی نو ځکه موږ وقرئی وایو ګینې دا اقرئی دی اقرا سړي ته چې وایي ته ووایه نو هغه ته به وایي اقرا دا حمزه ساکن به وي ٹھیک شوه دې نه پس په ورسره څه نه لګي اقرا نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایي اقرا بسم ربک الذي خلق اقرا ته ووایه ته ولوله او دلته کې که مؤنث ته وایي نو هغې سره به د حمزه سره بیا د یام لګي نو وقرئ الکتابه او ته کتاب ووایه ٹھیک شو جی نو دا خو زموږ سره د پښتو د جملو نه موږ عربي جوړه کړه اوس د عربي جملې راکړي وي د دې تاسو پښتو ترجمه وکړئ نو فاطمه تذهب الى المدرسه فاطمه زی الى المدرسه مدرسې ته زینب راځي الى البيت کور ته ٹھیک شو زینب کور ته راځي انا ز اقرأ الكتاب لولما وایم الکتاب کتاب دا یو جنۍ ده هغه دا خبرې کوي وایي انا اقرأ الکتاب که سړی وي نو هغه به م وایي چې زه کتاب ویم نو همدقه جمله به وایي انا اقرأ الکتاب او که ښځه وي هغه به م وایي انا اقرأ الکتاب نو دا د متکلم صیغې چې دي دا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره یو دي اوس یو جنۍ ده هغې ته زه وایم ته کتاب وې انتې تقرئین الکتاب ته کتاب وایې ته کتاب لولې نو مؤنث لپاره تقرئین دی د مذکر لپاره تقرأو دی ټیک شوه یا زینب ای زینب افتحی الشباک افتحی تکلو کا الشباک کړکۍ ٹھیک شوه نو افتحی دا د امر صیغه ده امر ٹھیک شوه د امر صیغه ده وجلسی او دا هم د امر صیغه ده او وجلسی ته کښېنه دقه جنۍ ته وایي ګوره دا یا د مؤنث علامت دی ګورئ د کومو د امر صیغو کې چې یا وي نو دا مؤنث ته وایي چې ته کښېنه او چې کله پکې یا نه وي که نه صرف اخري حرف ساکن وي نو پوه شه چې دا سړي ته حکم دی نو سړي ته چې وایي چې ته کښېنه نو هغه ته به وایي اجلس ته کښېنه دا سړي لپاره حکم دی ښځې لپاره حکم دا دی اجلسی نو د مؤنث لپاره ورسره د دې یا اضافه کیږي او د مذکر د حکم صیغې سره د یا اضافه نه کیږي نو اوس جنۍ ته وایي وجلسی او ته کښېنه علی الکرسي په کرسۍ باندې ٹھیک شوه بیا جنۍ ته وایي تعالی ګوره سړي لپاره تعال سره د یا نه وي هغه سړي ته چې وایي چې ته راشه نو هغه ته به وایي تعال ٹھیک شوه دا لام ساکن به وي او چې کله مؤنث ته وایي چې ته راشه نو هغې دپاره به دا تعالی دا د یا اضافه به ورسره کېږي تعالی ته راشه نو اوس جنۍ ته وایي تعالی یا سعیده ای سعیده راشه اجلسی او ته کښېنه وقرأ الکتاب او کتاب ووایه کتاب ولوله نو دا زموږ سره د تمرین کې دوانه سوالونه حل شو او زمونږ 15 نمبر درس ختم شو دې نه پس په انشاءالله موږ 16 نمبر درس شروع کوو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام